په اوخه باندې لپاسه وا هغه اوخه ته ما پورته کول استا پندې لګړې شو ما ولې دي ته هغه ماشوم نه دیو ته فرمایم زحق ماشوم ما اور هغه لم دي د پاره چې تا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ څنګه شهید کو او دا واقعا کرته بیان کی دی وخت کې لا د ایمان چې کوم دین لري راوړې دیو ته واقعا ټول ورته راکړه رضی الله تعالی عنہ مبارک سره چې کوم له داسې واقعات شي نبی اسلام مبارک دغه ځان ترایا دا وای چې دا مې تر تک مخه ته ونشي کله چې دا جنگ ختم شو او نبی له صلوات و سلام مبارک په دې شهدا او احد باندې ګرځيږي او یا کسان شهیدان شي په دې وخت او یا کسان مسلمانانو په دې کې شهیدان شي نبی له صلوات و سلام ګرځيږي د حضرت حمزه رضی الله تعالی مبارک لاش ته کله ودرېږي مبارک ته جوړونه شي او اے حمزه رضی الله تعالی عنہ کچرته دا ير رسنوي چې دا خلق به بیا خپل مړی نه خخي تر قیامت پورې نو اے حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ کا ما به تخخ کړي نه ما به د قصې بلې ځای باندې پریخې وې چې مارغان راغلي و استاد وجود ته حصے په خپل جوړو کې وړي وې او سبا او درندگان راغلي استاد وجود د ټوکړي په خپل خېټو کې وړي وې ته ما به خول نه او دا به مې ویل د خلکو ته چې ما 10 قرباني ورکړې د اسلام د پاره چې حضرت حمزه رضی الله عنه داسې په شهادت باندې ورکړې ده او په داسې سخت حالات باندې او بیا به خلک وي خپل مړي بنخه خي د غیر را سره ده زکه چې کم ده دفن کومه نبی له صلوات و سلام مبارک ترور د حضرت حمزه رضی الله عنه خپل خور حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دار روانه ده دا د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنہ مبارک نور بی بدا میدان ترا گزیږي میدان کې ګوري حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید پروت دی نبی له صلوات و سلام چې وکتل زبیر بن العوام ته فرمای اے زبیر رضی الله تعالی عنہ فاس ورشه حضرت صفیه رضی الله عنها روانه ده دا منه کچ دل ترانه شي د حضرت حمزه رضی الله تعالی مبارک لاشونه بولی زبیر بن العوام ورته ورزي خپل مور بیبي ته فرمای اے مور بیبي الله دې پتا رحم وکي نبی له صلوات و سلام ته مخ کی اجازه نه درکې مخ کې مرزه میدان تم د قضې باندې ودرېګا او ته فرمای د لوی او صلی والا زنانه وا او ته فرمای ما ته فتره چې حضرت حمزه رضی الله تعالی مبارک په شهادت رسیدلې ده او بس کو د الله تبارک تعالی طرف مقرره وا اجازه نبی له صلوات و سلام مبارک نه وغواړه مالا زه درځم خپل لور ته ودرېګا څومره سخالات دي اسلام زمونږ استادونه داسې قرباني غواړي داسې نه چې ما او تا خپل سر بچ ساتو داسې نه چې ما او تا خپل بچي او خپل رشتہ داران بچ ساتو چې اسلام به تازه کیږي اسلام رانه یو يهوديان او عیسویان ویول اسلام رانه دشمنانو ویول او زمو استاد دغه حال له شیر جی کده اسلام خبره کوم د يهوديانو خلاف کوم نو سر ته خطر ده بچی ته خطر ده مال ته خطر ده کور ته خطر ده ولدا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پکې نه لیدل چې وسو کسان د 3000 کسانو مقابله ته وزي مخامخ یو بل ته ودرېږي ولدا په کې نه مختو متن لري په جنگ کې مړی کی دا خو پکې راځي حضرت صفیه رضی الله عنها ګور زنانه ده او څومره جرأتمند ده چې ودرېږي د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک لاش ته ګوري دعا کوي الله تبارک وتعالى دې په حضرت حمزه ورحمه دغه دعا نه بس ان لله وانا الیه راجعون او شاء الله حضرت حمزه رضی الله عنه د ځوانۍ د باډې نه وګړو نو مبارک چې کله دې پټاو پاګه کفن کې کفنونه داسې کفنونه نو لکه زما استاد چې کفنونه دي او زما استاد چې کما هغه مالداري ده یو صادر راواغستو په حضرت حمزه رضی الله عنه باندې واچو چې بره حصہ د حمزه رضی الله عنه پټي سر لاندې خپې لګړيږي چې خپې پټي د پاسه سر لګړيږي داسې حالات باندې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک قرباني ورکړي ده حضرت حمزه رضی الله عنه باندې چې کومه ده بیا جنازه کیږي او مبارک چې کومه ده بیا دفن کیږي دغه احد د غزا کې مسلمانان دا دو کسان یا درې کسان په یو قبر کې په یو ځای باندې دفن کړی شوی دي بعض صحابه کرام او انصار دا خوخه وګڼله چې زمونږ د کم شهیدان شوی دلته په میدان باندې تاسو ته ویلو دا میدان د مدینه منورې د بازار او د آبادی نه پس 5 کیلومتره کې لري پروت دی دا کم میدان د احد چې خلک په تلی لیدلی وي د دیو خوخه داوا چې موږ د خپل مړی مدینه منورې ته دن راوړو د آبادی ته کم چې جنت البقیع په دې کې منګه دفن کو نبی صلی الله علیه وسلم ورکته وینا
دا شهیدان چې په کم ځای باندې شهیدان شوي دي دا هم په دغه ځای باندې دفن کوي دغه ځای د لپاره چې کوم دی هغه مدفن دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دغه طریقه باندې حضرت حمزه رضی الله عنه باندې هغه تدفین او جنازه او تجهیز وشو. مبارک واپس راغی مدینه منورې ته. چې ګرځېږي د مدینه منورې په کوڅو کې ځکه تاسو ته مو یا کسان مسلمانان پکې شهیدان شوي دي د هر کور نه د جړا आवाज راخیږي چې زما مشر شهید شوی دی د بل کور نه आवाज راخیږي د بل کور نه راخیږي. او نبی علیه الصلاة والسلام چې د خپل کور نه چپ چاپیره تاویږي د مبارک ته کور نه د جړا आवाज نه راخیږي. مبارک صحابه ته فرمایي انصار صحابه ته زما صحابه صحیح ده چې تاسو نه شهدا وشو تاسو ته تکلیف ورسېده او تاسو په دغه شهداو باندې نن جړا کول ولشته یو واحد حضرت حمزه رضی الله عنه چې جړا کول ولا په نن نشته جړا کول ولا هم په حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې نشته. انصار صحابه کرام کور ته ورته داسې قرباني ورکړي دي خپل مړي ورته هم شوي دي خپل شهدا ورته هم شوي دي خپل زنانو ته امر کوي لاړ شي په حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې مو جړېږي. نبی له صلوات و سلام مبارک داسې ګلخ کار کړی زنانه صحابيات راځي په مسجد نبوي باندې ودرېږي حالت جړا کوي مبارک چې وکتل چې دوی د دغه غم راځي د پر راغلي مبارک ته د رحم دعا وکړه بس ته تاسو غ رحم تاسو غ شفقت مینه ما ولیدله زه خپل کورون ته واپس شم. داسې قرباني صحابه کرام ورکړي د اسلام لپاره. د غزا د احد چې کوم دی زم چې مسلمان د مخ ته ځان تکیدي کنه او دا خب بالتفصیل وګوري سوچ او فکر په وکړي چې نن سبا موږ په کوم حالات باندې پراته یو. دا زمونږ د اسلام ولې د په اسانه باندې روان دی مسلمان په هر ځای کې چې ګوري ذلیل دی زلالت په حال باندې دی او مغلوبیت باندې پروت دی د ایمان جذبه نشته دی مرګ مخې ته نشته شهادت نشته سر بچ کول دي سر او وینه بچ کول دي کور بچ کول دي دغه خیال خاطر زموږ تاسو سره ما تاسو ته ویلو کنه چې دوی کله بهر ته وتل نبی اسلام خپل رائے دا و چې موږ مدینه کې دن نه پاتې شو میدان ته ونوزو خو هغه صحابه چې نبی صلوات والسلام د شهادت هغه تقدیر د دیو کړو او دوی ته هغه مقام ورکاو د شهادت هغه نه موږ بدر ته حاضر نه کړی موږ مخامخ احد میدان ته وزو د کافرانو سره جنگ کوو دیو دسه ونه وای چې دا مسلمانان ضعیف شوي دي کمزور شوي دي یریږي موږ ته بهر ته نه راوځي ځکه په کورونو کې دن نه ناست نه د الله رسول موږ بهر ته وزو دن د سره موږ مقابله په آبادو کې نه کوو. او یا کس شهیدان ور کوي بیا او څومره قیدیان ور کوي دغه لاسکه چې نبی له صلوات و سلام مبارک پس یو زنانه و هغه راوتله چا ورته ویل وېڅکه وې د نبی له صلوات و سلام تاسو کوم چې په صح حالات باندې دي دغه واقعه ته ورسره روانه تفصیل د بیانوم ان شاء الله او په وجو مخ دا ټول نه بیانېږي کنه چا ورته ویل نبی له صلوات و سلام په خیر دی او پلار دې مړ شوی دی ویزه چې نبی له صلوات و سلام په خیر پلار خیر خبره ده پلار خیر خبره دا ایمانی جذبه وکنه نن ما ته په یو امام په یو مشر باندې څه کو په یو پېښوا د دین باندې زما پلار ولې زنه بچوما ته پلار دی پاولې نه کوما چې لګه مخ کې لاړه تپوس کوي نبی له صلوات و سلام حالات څنګه دي څوک ورته وي نبی له صلوات و سلام بچته خیر دی خو زوی دی شهید شوی دی وې زوی خیر دی او چې نبی له صلوات و سلام بچي چې لګه مخ کې لاړه خلک ورته وي سکه مخ کې را رواني وې د نبی له سلام تپوس کوم د الله رسول په څه حالات باندې دی هغه ته خیر دی خو خاوند دی او پاتشه خاوند شهید شوی دی خیر دی خاوند می خیر دی کو پاتشه دی خو د الله رسول ته نقصان نه رسیدي د الله رسول بچي زوینه تیر وته د خاوند نه پس ورتیر وته د پلار نه پس ورتیر وته تاسو ما ته پرشتو کې دین او بالا خواږه رشتہ کم ای ولا که خواږه رشتہ د خو د مور او د پلار ده د مور او د پلار پروا نه کړه کدویم پس خواږه رشتہ د بچی ده دا غي پس پروا نه کړه کدریم پس خواږه رشتہ ده هغه د خویا نورونو ده دا غي پروا پس ونه کړه دا داسې قرباني د خلکو ور کړی ده دا دین